السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کومه سلسله چې موږ شروع کړې ده د تاریخي شخصیاتو پاغې کې درته نن یو ډېر روحاني او مجاهد انسان تاریخ بیانومه. ډېرو دوستانو د دوی فرمایش کړی چې د حاجي صاحب تورنګزی تاریخ راته ووایي. نن دته د چارسدې د علاقې د تورنګزو کې پیدا شوی یو داسې ځوان چې د انګریز خلاف ډېر لوی جدوجهد کړی او په روحانیت یې ډېر لوی نوم ګټلی و. د هغوی نوم و حاجي صاحب تورنګزی. حاجي صاحب تورنګزی چې و هغه په 1846 کې د فضل احد په کور کې پیدا شوی او د دوی خپل نوم و فضل واحد. د حاجي تورنګزی صاحب خپل نوم فضل واحد او دوی په 1846 کې د فضل احد خان په کور کې پیدا شوي. دوی چې ابتدایي تعلیم په خپل کور کې حاصل کو او بیا د دینی تعلیم دپاره لاړل افغانستان ته او هلته کې د دوی استاد چې نو حضرت نجم الدین صاحب بډې باباجي به ورته وي. د هغوی نه دوی تعلیم حاصل کو د نجم الدین صاحب بډې باباجي نه او د دوی سلسله چې وه قادریه سلسله وه د روحانیت پیلاولو دپاره د دوی ډېر لوی جدوجهد دي. بیا ورته خپل باباجي حکم وکړو چې لاړ شه او د شمس المشایخ حضرت صوفي عالم ګل صاحب نه بیت تازه کا او چې بیت یې تازه کو نو بیا یې ورته وی چې زه اوس د انګریز خلاف جدوجهد شروع کا. بیا دغه دوران دوی لاړه هندوستان ته او د څه علماو حمایت دپاره چې انګریزانو خلاف زموږ حمایت وکړي نو څه ځایونو کې ورته میلاو شو، څه ځایونو کې ورته میلاو نه شو. بیا چې دوی د هندوستان نه واپس راله نو په 1897 کې د قبایلو د انګریز خلاف یو جهاد کړی، یو جنگ یې کړی. په هغې کې دوی برپور شرکت وکړو خو هغه قبایلو جنګ ونه ګټلی شو. نو چې هغه جنگ ختم شو دوی بیا لاړل حج له. تورنګزی حاجي صاحب په دغې دوران لاړو حج له او چې د حج نه واپس راغی نو بیا یې دا چلو کو چې د پیر مولانا دوست محمد بارکزی د ثوابي خاصو او باچا خان بابا چې عبدالغفار خان باچا خان بابا د هغه سره یو ځای شو او کلی په کلی به ګرځېده او دوی مدرسې درسګاهانې جوړول شروع کړه. زه اکثر خلکو ته وایم چې د باچا خان غونته لیډر به په صدیانو کې پیدا کیږي او د ایشیا د ټول نه غټ لیډر و چې خدای پښتنو له ورکړی خو بدقسمتي دا وه چې پښتنو د هغوی قدرونه کو او هغه ډېر افسوس لاړو. باچا خان بابا ته دا پته و 100 کاله مخکې چې د پښتنو له چې څو پورې شعور او علم نه راغلی هغوی خپل حق نه پیژني نو د دې دپاره دوی درې واړه میلاو شو. د پیر باچا صاحب د ثوابي خاص حاجي تورنګزی صاحب او باچا خان بابا او کلی په کلی به ګرځېده او په 15 کالو کې دوی 120 درسګاهانې جوړې کړې. دا درسګاهانې چې جوړې شوې د دې نه انګریز پریشانو شو چې دوی خو متوازي حکومت جوړي ځکه چې دومره لوی درسګاهانې دوی بغیر د حکومتي وسایل نه جوړې کړې. نو په دغې دوران یې دا چلو کو چې انګریز سرکار د دوی خلاف دغه وکړو، گرفتار یې کړه چې دا تاسو د انګریز خلاف بغاوت کوئ یا څه کوئ. په یې چې پرچه مقدمه وچلېده نو د دوی خلاف ورسره څه ثبوت نه و چې دوی متوازي حکومت چلی نو دوی بری کړه او د دوی نور ملګري او مریدان چې هغه درېو کالو جیل ته لاړه. بیا په 1913 کې سر صاحبزاده عبدالقیوم دوی ته دعوت ورکو چې تاسو راشئ او د دارالعلوم اسلامیه پېښور چې کوم په اسلامیه کالج کې دی د هغې سنگ بنیاد کې دی نو د دارالعلوم اسلامیه پېښور چې دی اسلامیه کالج کې دی بنیاد تورنګزو باباجي ایښودی دی. د دغې نه پس په 1915 جون 1915 کې انګریز بیا فیصله وکړه چې دوی گرفتارو نو دوی د خپل ټولو ملګرو سره فیصله وکړه او خاص مریدان او بچو سره د ممندو ته لاړو.
په ممندو کې دغلته د سمرقند نه مجاهدین راغلیو او د هغې قیادت کو نعمت الله خان. د نعمت الله خان په قیادت کې چې کم د سمرقند نه خلک راغلیو، بیا هغوی دلته کې د پیر دوست محمد بارکزی په قیادت کې د انګریز خلاف جنگونه شروع کړه او دوی پکې ډېر کامیاب شو. یو موقع پکې داسې راله چې دوی د دې رستم په علاقه کې د مردان سره خواته ده په 1915 کې د انګریز په یو کیمپ باندې حمله وکړه. انګریز ډېر مزاحمت وکړو خو دوی وله شکست ورکړ او هغوی باباجي دي فتحیاب شو. بیا په 1923 کې انګریزانو یو ډېر برپور حمله په ممندو ورسره وکړه چې د حاجي تورنګزی صاحب هلته کې دیرو، خو په دغې دوران کې د دوی په منځ کې یو معاهده وشوه او دغې معاهدې ته باباجي د خپله فتح ګڼله. انګریز داسې لاړو او څه کار یې ونه کړو، څه جنګ ونه شو او هغوی ناکامه شو. دوی په ممندو علاقه کې ډیر زیات دغه وکړو، لکړو په ممندو کې یو ځای دی، هلته کې دوی لیرو او د تصوف کار او د روحانیت کار یې کو. بیا باباجي په 14 دسمبر 1937 کې د 81 کال په عمر کې وفات شو. 81 کال عمر یو، نو بیا هغوی وفات شو. د هغوی په نوم باندې بچو یې ډېر غټ جومات جوړ کړی، تورنګزی مسجد ورته وایي. او باباجي جدوجهد دوه قسمه، یو خو د تصوف او یو عملي مجاهد چې د انګریز خلاف یې کړی، او دریم باباجي ته هم دا پته وه چې د مسلمانانو او د پښتنو کې څو پورې سیاسي شعور سره تعلیمي شعور نه وي راغلی، نو موږ نه کامیابیږو. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، دوستانو سره یې شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.